اول خو زه غلام اکبر خان تاسو ډېر شکرګزار یم چې تاسو په خپل چینل موږ ته موقع راکړه او د موږ د منسټر څخه موقف خلکو ته ور وړاندې کړو. نو نن چې کومه ده زه اولنۍ خبره دا کوم بحیثیت د ډاکټر هشام انعام الله خان فوکل پرسن په حیثیت چې منور خان صاحب چې اسمبلی چې کوم سپیچ کړی ده نو منور خان صاحب موږ مشر ده موږ معزز ده موږ ته محترم ده. خو زه صرف دا که درس کوم چې د کیدای شي معلومات لږ کم وي. دا پیرامډس میډیکل کالج چې کوم ده دا په جابو خیل چې نه جوړېږي بلکې دا په غزني خیل چې جوړېږي. غزني خیل نه شمال سایډ ته دا چېرته ډګري کالج ده او هغه جوړ وومن کالج جوړېږي او دلته چلډرن وومن اینډ چلډرن هاسپیټل ده دلته دا جوړېږي په مین انډس های وی. نو اولنۍ خبره دا واضح کوم ټولو مروتو ته چې دا بل جهاد چې نه ده بلکې دا په غزني خیل چې ده. غزني خیل چونکې نوی تحصیل ده نو تحصیل جوړ څه نو تحصیل دیهات نه ده. نو موږ لکه مروت نه به یوه بچی یو بچی سوات ته تللی سي هلته به دا داخله اخلي بیا که غزني خیل چې جوړ سي نو دا خو چې داسې خبره نه ده. دا وایي چې یاره دا په کار ده چې دا ډي ایچ کیو خواته جوړلی نو چې به ډي ایچ کیو جوړلی نو هلته دا اعتراض وکولی چې بھئی دا ورې لکي سیټ نه 14-15 کیلومیټر لرې جوړېږي اوس دا راوړی اوس دا خبره ده داسې نه ده بلکې خبر داسې ده جي چې چیلته دا جوړېږي نرسنګ کالج ورسره وومن اینډ چلډرن هسپتال ده نو انشاءالله هشام خان کوشش ته چې هغه ډیولپ کړي نو هلته به بچو ته چې پرابلم نه وي. نو انشاءالله موږ امید کوو چې دا بالکل د لکی سنټر ده ډسټرکټ لکی سنټر ده. نو زه دا عرض کوم د خپل محترم نه چې موږ به سیاست کوو خو د لکي مروت په مفاداتو به سیاست نه کوو بلکې هغې ته به موږ ټول د یوه بل سپورټ پکار ده چې هشام خان یوه روغه منصوبه ډسټرکټ لکي ته رالي پکار ده چې منور خان صاحب او نریت خان هغه سپورټ کوي. بیا که نریت خان یا منور خان یو هغه رالي یو ډیولپمنټ کار رالي یوه منصوبه رالي نو هغه ته هشام انعام الله خان ته پکار ده چې دی هغه سپورټ کوي. نو موږ ته پکار ده چې موږ د جنوبي اضلاع چونکې موږ هسې بیکورډ نو پکار ده چې موږ د یوه بل کینچاتانې نه کوو بلکې موږ د ډسټرکټ لپاره چې کوم چوره چوک منصوبه را روشي چې هغې یوه بل سپورټ پکار ده موږ ته نو پسه به د موږ مروت لکي مروت هغه کوي ترقي کوي. غلام اکبر خان د تاسو چینل په وساطت باندې چې د موږ کوم د ډاکټر هشام الله خان کوم موقف ته خلکو ته ورسولی نو زه یې ورته تاسو ول بیا شکرګزار او د سوشل میډیا ته پکار ده چې دا د کوم غلط پوسټونه کوي لا غلط هغه کوي نو هغه ته دا ریکوست کوم چې سوشل میډیا چوره مې هغه دي ورکر دي نو هغې ته موږ دا ریکوست ده چې انشاءالله په د لکي مروت په مفاداتو به انشاءالله موږ چا سره کمپرومایز نه وکړو. زه د غلام اکبر خان ډېره شکریه ادا کوم چې د موږ ته نن په سکرین باندې له خپل چینل نه موقع راکړه. غلام اکبر خان موږ د هشام خان ډېر شکریه ادا کوو چې په ټولې په جنوبي اضلاع چې موږ لکۍ ته یو پہچان ورکړی چې د نرسنګ کالج راوړی داسې جي باندې د جابو خیل چې دا بالکل درواغ دي. دا اوس منسټر صاحب یو کمنټ لیکلی و په سوشل میډیا باندې گردش کوي لګیا ده چې دا بالکل درواغ دي جابو خیل چې نه ده دا بالکل دوول کالج چې کوم ده انډس هایوی ده دا ډېره یوه غټه اوږده شاعره ده سوات نه واخله کراچۍ پورې په دغې خوا چې به کېږي که بیا چیرې د بدنیتي شوق وای بیا موږ ته ټراما سنټر راکړی هیډ کوارټر چې دغه پکې 91 ول به مستفید کېږي ټولې ضلعې ول به مستفید کېږي ونه دا یې موږ مشر ده موږ یې بالکل ایم پی اے صاحب ده پکې 91 ده خو موږ دا دته خواست کوو منت کوو چې آیا موږ ډېر لرې لرې پېښور ته دخلو پسې تللی سو لاهور ته تللی سو خو د تاجزۍ ته رسېدلی سو تاجزۍ چې غزني خیل چې لرې نه ده خو چې د شای موږ نه بل جي ته نسي لاړ ورک نسي دا د موږ ته سیف الله برادران کیډټ کالج کړی ده غرو منج پالا آپ کی 91 چې دا دغو سیف الله برادران کړی ده موږ منور خان صاحب ته خواست کوو منت کوو انوریات ته کوو ټولو مشرانو ته کوو چې چیرته د شمو کرا جی تاسو یې لکۍ ته رارو آیا چې چیرته یي خو چې روډ سره یي حیاداره یې جایي کوشله یې جایي
موږ خو به نور هېڅ نسو ویلی خو دا خواستو ته کولی سو منت کولی سو چې په دغو شیو باندې هلته پیښاوره چې دا بحثونه مه کوو غلط ښکارېږو دا خلک په در پورې خاندي چې یاره دا چوره داسې علاقه ده چې یو دومره غټ پراجیکټ ته دو یو ورته ایدالی یو ورته ایدالی غونډو ته د خدای پاک موقع ورکړي موږ به دعاګانې ورته کوو خدای دې منور خان منیسټر جوړ کړي یا دې بیا خدای په خپلې علاقې چې بل پراجیکټ راري هشام خان غوندې موږ وایو چې چپولو لایق ته چې د خپلې علاقې ته چارې وکړې لکي ته چارې وکړلې خو موږ خو ډېر شکر ګزار یو شکریہ مهرباني خوشحاله